په برصغیر پاک و هند کې مسلمانانو یو جدوجہد او یو کوشش شروع کو چې زموږ د مسلمانانو لپاره د یو جدا اسلامي ریاست وي، زموږ دپاره د یو جدا وطن وي چې په هغې کې مونږه کلمه طیبه د دین اسلام نشر و اشاعت اسلامي ریاست اسلامي نظام او د اسلام متعلق احکامات او افعال خپل عبادات په یو ازادانه طریقې باندې کوو، په مونږ باندې د پاسه د چا اډر او حکم نه وي. نو د دغه مسلمانانو غیرتمندو دغه سعی او دغه کوششونو یو پیدا راوړه چې د 22 مارچ نه د 24 مارچ پورې 1940 کې دغه یو تاریخي قرارداد چې دا منظور شو، مسلمانانو د خپل جدا وطن دپاره سعی او کوشش شروع کو. نو د دې مطلب هم دا و چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله، چې زموږ مطلب به هم دا وي چې زموږ دپاره جدا ملک وي، په هغې کې مونږه کلمه طیبه په زوره باندې وایو، زموږ جماعتونه دي په امن کې وي او زموږ بچیان دي د اسلامي ماحول کې خپل زندگی تیرې کړي او په دې کې د دوی لوی شي. نو د دې ملک پاکستان دپاره ډېرو خلکو قربانیانې ورکړې، نارینه او زنانو خپل ځانونه قربان کړه د دغه اسلامي ملک پاکستان دپاره، د دې خاورې دپاره چې په دې باندې د یو اسلامي نظام وي. نو د دې وجې نه دغه 23 مارچ دا په یوم پاکستان باندې مونږه مناوو. الله جل جلاله دې دغه شان چې څنګه د دې ملک پاکستان بنیاد ایښودل شوی په اسلام باندې، نو تر قیامت پورې تر اخره پورې دی الله جل جلاله په دې ملک پاکستان کې اسلامي نظام راولي، او الله جل جلاله دې په دې ملک پاکستان کې د اسلامي نظام اسلامي ریاست او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو باندې تر اخره پورې د تللو یو توفیق ورکړي، او الله جل جلاله دې د ملک پاکستان ته اسلامي حکمرانان ورکړي چې په کم باندې د دې بنیاد شوی چې تر اخره پورې هم په دغه بنیاد باندې او په دغه مقصد باندې دا تر اخره پورې هم دا ملک پاکستان دغه شامل دی. الله جل جلاله دې یو ځلې بیا د پاکستان په دغه عوامو کې هغه شعور او هغه عقل او هغه مقصد بیا را بیدار کړي چې د دغه مقصد دپاره د دغه اسلامي نظام دپاره د دغه اسلامي ریاست دپاره د هغې مطابق د هغې د شان موافق لایق کسان انتخاب